بسم الله الرحمن الرحيم فصل في معرفة التماثل والتداخل والتوافق والتباين في بين العددين. سبق نمبر 21 کې نن دا د تماثل ولا پہچان وکړو چې تماثل چې شتېلی شي په میراث کې همده شی ته تداخل چې شتېلی شي، توافق چې شتېلی شي، تباین چې شتېلی شي د دوو عددو په منځ کې. دې ځینه مصنف رحمت الله علیه تاسو ته همدا خبرې وظیفه یې ګوره د عدد دا خلینه د دوه عدد د مسره دا څلور حالات لري. لکه لاندې معرفت تماثل حاشیې کې ته دا وجه حصر در کړې ده. اول دا زده کې څه عدد معنا دا څه هغه کې تعدد ورکوي. دا یو مسره چې دا ایک دا عدد نه ده ویلې دې کې تعدد نشته، بس یو خو یو ده. دوه نه شروع کېږي بس دا ده چې ځکه دوه اخیستلی شي چې یو ور یو راواخلي بیا ورسره بله یو ورسره وي، ما ته دوه نه ویل شي. نه ایک مسره عدد نه شو بس دی نه پوسه نور شیون عدد دی. بیا د دوه عدد کله سره کې روشي دا بیا خلی نه وي، یا به دواړه سره کې برابر وي یا به برابر نه وي. که دواړه عدد سره کې برابر شو دي ته مماثلت نه ویل شي، تماثل نه ویل شي. معنی یو شوندی کېدل. تماثل معنی ایک جیسی ہونا، متشابه ہونا، هم شکل ہونا، یو شوندی کېدل. لکه 5 تی 5 اوس یو شوندې دي. که بیا دواړه عدد برابر نه دي سره کې خو بیا خلی نه ده. یا به دا شی چې د وړوک عدد د غاټ به جز وي حساب وي که نه وي. که وړوک عدد د غاټ دپاره حصه کېدله جز کېدلو نو دې ته مداخلت نه ویل شي، تداخل نه ویل شي. لکه څنګه دو دا اوس دو په دغه 4 کې داخله ده، په دې 8 کې داخله ده، 8 کې 2 ورکې ده، 4 کې 2 ورکې ده. همدا 2 لګیا شي د ته 4 ختموي، انده شي ته څه کوي 8 ختموي، مداخلت د هغه کې نوتل شي. که بیا د هغه جز نه وي بیا چې ته په یو جز کې موافقت کوي که نه کوي. که موافقت یې وکړلو بیا دې ته څه نیل شي موافقت او توافق نیل شي. لکه همدغه 4 تی 8 ته په 2 باندې تقسیمیږي. 4 2 ورې ختموي 2 دونې 4 او 8 په 4 ورې ختموي 4 دونې 8. که بیا سره موافقت نه خوري دریم عدد نه جوړېږي چې 2 ته روشي نو بیا دې ته مباینت او تباین نیل شي. سره کې هېڅ قسمه موافقت نه لري، هېڅ قسمه تساوي نه لري. نو دا فصل د فی معرفت التماثل، تماثل په پېژندلې کې، والتداخل، تداخل په پېژندلې کې، والتوافق والتباین بین العددین. نو عدد اختیلی شي چې ما تألف من الاحاد څه دي دوه ایوه نه جوړ شي، لکه اثنین شولو یا د اثنین نه پوسه شولو داسې ورپسې څه. اوس یې ته تعریفونه ښایي. تماثل العددین د دوه عددو کې تماثل معنا دا د کون احدهما مساویا للآخر، چې یو د بل سره برابر وي، یو د بل سره یکسا وي، ایک دوسری کا یکسا ہو، یو شوندي یو سره. لکه 5 5 یا 4 4 سره یو شوندي دي. تداخل العددین چې شتلی شي. تداخل العددین د پردیزي کې تعریفونه یې ورکړي مختلف څلور طریقه تقریبا ګورئ ورته. وتداخل العددین المختلفین دوه عدد سره کې شی بدال وي نو هغه دې تیلی شي چې ان یعد اقلهما الاکثر ان یفنیه. وړوکه عدد لګیا شي د غاټ عدد فنا کی خاتمي کی پوه شه چې دغو عددونو کې تداخل ورکېده. لکه شپږ دا په 3 باندې تقسیمیږي، 1 3 3 2 3 6. نو وګوره وړوک عدد لګیا شو غاټې ختم کړلو. یو طریق انداز است تداخل اندامنه تداخل نه وطنی تیل شي. او نقول یا دویم طریق دسی کولی شي هو ان یکون اکثر العددین منقسما على الاقل قسمه صحیحه، چې دا غټ عدد په واړه باندې کله تقسیمای نه صحیح تقسیم شي، پوتی ورکی یوه حصه نشي، پوتی ورکی څه نشي، کسر ورکی رو نشي. لکه غټ عدد څه کله ته په واړه باندې تقسیمای پورا تقسیمیږي. څنګه 8 ته په 2 باندې تقسیم که صحیح تقسیمیږي 4 2 8 څه نشو پوتی کنه. خو نو که تقسیمای نو وایه چې 4 2 8 یو د ورکې پوتی کسې دا نشو بیا تدخل. او نقوله دریم طریق مو د شی ته کولی شو څه هو ان یکون هو ان یزید علی الاقل مثله او امثاله فیساوي الاکثر، چې د کوم وړوک عدد ده اندي وړوک عدد باندې بیا ماغه شوندي ولا وړوک عدد ور زیات کا یو ور یا 2 ورې څه د غاټ عدد سره کله برابر شي ماغه درجې ته ورسېدو پوه شه چې دا څه شولو
داغه تداخل شولو لکه مثال درې د مستره څه درې دوه ورې زیات کې خو نه چې جوړ شو که نه چې ونه جوړ شولو یو ورې د درې ته درې ور واچولو شپږ شو همدغه درې ته درې دوه ورې ور واچونه نه جوړ شولو نو دې ته تداخل نیل شي څلورم طریقې دا ده او نقول د شي ته یلی شو خیر ده هو ان یکون الاقل جزءا للاکثر د وړوکه عدد د غاټ ولا حصه وي د هغه جز وي لکه مثل 3 و 9 لکه درې تی انه ده اندا درې دی انه حصه ده ځکه د درې انه کې شو ده او دا درې لګیا شي انه د ته دوه ورې ختموي 1 3 درې ورې ته ختموي 1 3 3 2 3 6 3 3 9 3 تیا نو شولو یوه درې درنه دویمه درې درنه درېیمه درې درنه دا نه شو که نه شو وګوره خاتم یې کړلو ته لګیا شو خادي ته چې نیل شي تداخل نیل شي بل ورپسې کسی دریم نمبر شی مسره ده وتوافق العددین عددو کې توافق چې شتیلی شي توافق د تخی الله یعد اقلهما الاکثره وړوک عدد لګیا شي غټ عدد نه ختموي بلکې دریام عدد راشي د دواړو د ته ختموي ولکن یعدهما عدد ثالث دریام عدد را پوڅېږي ماغه لګیا شي د دواړه خاتم کی لکه کله کله دو سړی پیساله نه کېږي دریام منځ ته راولي د شی ته دی لکه کثمانیة مال 20 لکه اته وکسې سره د شل اوس اته لګیا شي شل نشي ختمول 1 8 8 2 8 16 وګوره نه جوړېږي ونه شل نه جوړېږي که نه اوس دې دپاره مو دریام شی راوړو څه هغه مو سره شه ده 4 ده 4 یې ختمول شي دته 1 4 4 2 4 8 خاتمه کو 1 4 4 5 4 20 خاتمه کو دته 2 تروڑ 2 ختمول شي 1 2 2 4 2 8 1 2 2 10 2 20 خو مو دا یلی کله چې یو عدد د شی ته یې دوه عدد ختمه یا کې به غاټ رخلو 4 زر ختمه یې که نه وړو کې ورو ختمه نو مو سپیډ ته زور راته مو خرور مزل نه کوو ټایم بچت کوو نو 4 سره به ختم کو تعدهما دا دوړه عدد د ختمه چوک 4 4 لګی شي 8 او 20 به خاتم کی کاټ بھی کی ټوکړې ټوکړې به وچي فهما متوافقان اوس وګورئ د 20 او 8 چې دا کنه دا دوړه موافق دي په ربع په څلورم حصې کې 4 کې لأن العدد العاد لهما هغه عدد سدو بار باری زون بنی ختمی کنا تا عاد نیل شي عاد د مننی وہ عدد جو پناہ کرنے والا ہے هغه عدد څه پناه کوونکی ده شمرونکی ده دغه دوړو دپاره مخرج لجزء الوفق یا وفق نو کوم وفق ده ربع کنه هغه دپاره حصه ده ځکه مو دا مخکې ویلي څه ربع دپاره مو سره جز چې شه ده مخرج 4 ده نو 4 لګیا کېږي دا دوړه ختموي دا د توافق بیان شولو مخته ده وتباین العددین دو عددو کې تباین رشیدو چې شتیلی شي الله یعد العددین معا عدد ثالث دریم عدد لګیا شي دا دوړه نشي ختمول که 9 مال 10 لکه 9 او لس اوس لاس خو ختمیږي 5 منې سے 1 5 5 2 5 10 نه به په څنګه ختمای نه ختمیږي انده شیطا دو دا دو لګیا شي لاس خو ختمول شي 5 2 10 خنو نشي ختمول ځکه 4 2 8 یو بیا پتی کیږي نو دوړه عدد نه ختمیږي نه دو مانس کی موافقت ورکی نه تسوی ورکی نه تداخل ورکی وي او نه بل شي ورکی بلکې بالکل سره جدای دي ته تباین نیل شي لکه اوس دا انه تی لاس تی کنه نه خود دوړه یو شوندې د ځکه څه انه کې یو کام د لاسونه زیات ته متماثله نشي کېدل تداخله نشي کېدل څه نه لګیا شي لاس خاتم کې توافق نشي کېدل څه دریام لګیا شي دوړه خاتم کې دو متباین شولو سره کې جدا جدا شو خدای چیرې ته د موافقت مباینت به څنګه پیژنې دوه د منځ کې وطريق معرفة الموافقة والمباينة بين العددين المختلفين دو مختلف عدد منځ کې کته موافقت مباینت پیژندل غوړي دي طریقه غوړي عاده شته دی اينقص ينقص من الاكثر بمقدار الاقل سکم کام مقدار دا کنه کام عدد دا اغاره کام کدي ډیر عدد نه من الجانبين د دوړو سیډو نه مرتن یوزلی او مرارن دوازلی یو وړوک عدد راوخستو کنه د غاټ عدد نه د رقمولو خي طرف نه یې رقم کا ګس طرف نه یې رقم کا ندی سره بچ شي حتی اتفقا فی درجه واحده سیو درجه کې موافق شي سره
فإن اتفقا فی واحد که یو کې موافقت رولل فلا وفق بینهم بیا خو وفق ورکې نشته. وإن اتفقا فی عدد که یو عدد کې سره موافق شو لکه 8 تی شل وکنه شل او 8 او 20 په چا باندې تقسیمېدلو 4 باندې فهما متوافقان بذلک العدد تو خو بیا هغه عدد کې سره موافق شولو. ففي الاثنين بالنسب که تاسو غواړئ نو بیا په دوو کې مو چې نه یې نصف نه یایو څنګه کله دوه عدد څه دي دا موافق شي په شي کې دوو کې مې به وتی سره دا متوافق په نسب دا په نسب کې سره موافقت شوي دي لکه دا لاس څه دا لاس دو څه کله ته شپېږو سره جامع کې که نه نو دا په څه شي ختمول شي دوو باندې ختمول شي که نه شي ختمول څه دوه لګیا شي چې دته ختمې 3 دونې چې 10 دونې 5 دونې 10 نه چې ته 10 وګورې دا په چا باندې موافق شولو په نسب باندې یعنی دو باندې دي تل شي الموافقه بالنسب وفي الثلاثه قدري وی کنه درې جامع کدي 4 سره 12 سره په تقسیمي کنه تقسیمیږي 1 3 3 4 3 12 دي تبل شي په ثلاثه بالثلث الموافقه بالثلث وفي الاربعه بالربع هكذا الى العشر عند سلاس پرې وفيما وراء العشر كبد الله سنا بعد لكم مددون يكانا تاغي کی تعبیر کول غوړي سمودي دینه پوسه غنل غوړو کانا کوم مخارج دی وغیرہ مسره مخارج اتصادي کنه اسنان 3 4 5 6 7 8 9 10 بیا سکل دینه پوسه تم ملا لوړ شي لکه 11 12 13 د لکه مسره دي کی بس څنګه کې وفي مورا العشر دلا سن بعد يتوافقان بجزء منه سکم د دینه حسابي کنا په مای کې موافق کیږي که صحیح اعنی فی 11 په 11 کې به څنګه کې ولس کې بجزء من 11 د شی طبيعي او فی 15 په 15 کې څنګه بجزء من 15 د شی طبيعي لکه تاسو سو غره مو سره دیر شته کنه بل طرف ته مسره 15 40 دا 15 ته 15 40 په 4 تقسیمو په 15 لزبنه کنه یو 15 دویم 15 دیرش درې 15 40 شو کنه کاسي 15 لګیا شول دوړې د ختم کړلو نه دا دوړه موافق تی په شي کې به 15 کې نو دي تعداد مرکب نه شي کنه ای 297 پر دي تعداد مفرد نه شي کنه د لاس نه پوسه عدد مرکب نیل شي نه عدد مرکب کې به مو شته عدد مرکب ولا موافقته خیف اعتبر هذا اندشه نور قیاس کا کلتینا واخلا بس د شه خپل په کې ذهن چلاوا